أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يديمان ولو اتقوا الله ويرغد الله تبارك وتعالى تقوى زان كرا وليا اصل بنيادی شیطا سو تخیا اس مومنانو تا اصلاح کی رب کریم چ اصل بنیادی شی سشید تقوا دا ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا بری تعالی فرمائی چ پتا سو کی بہترین انسان عزتمن انسان سوک دے چ تقوا دار وی پاکستان کی پلارو کی لیکل شوی شخصیت په لحاظ د علم فوقیت په لحاظ د تقوا خسته خبره کړي دا شخصیت څه شی ده شخصیت سمانا چې ګوته درته په ګوته اشاره درته وکړي شي چې فلان کې مولانا صاحب ده فلان کې مفتی صاحب ده اے مفتی صاحب اے مولانا صاحب چې تا کې تقوا نه نو اسمال نه تقوا د وقایت نه پدې معنا باندې چې د کفر او شرک نه ځان ساتل د حرام نه ځان ساتل د مکروهات نه ځان ساتل د مشتبهات نه ځان ساتل او که څوک ډیر عبادت کوي نفلی عبادت د زهد د عبادت د جدا شی دی او تقوا چې د اصلي تقوا دی ته ویل کېږي کفر نه حرام نه مشتبهات نه مکروهات نه ځان ساتل نو اتقوا الله ويرګي د الله نه بنیادی شی دا دی چې تقوا ځان کرا ولیا وکونو شیطان سو مجلس مع الصادقین سره د رښتینو خلکو ځکه چې تقوا دایمي پاتې کیږي چې رښتینی خلکو سره کینې پاسه ما كان لأهل المدينة ما كان جائزا ندي جائز لأهل المدينة د پاره د اهل د مدینه چې رست پاتې شي د جهاد نه ومن ورغه چاله حولهم چې ګرچا پیر د دین دی من الاعراب د باندې چانو نه چې مزینه د جوهینه او اشجاع و اسلام وغيرها دا خبر ورته جائز نه ده يتخلف دا چې رست پاتې شي اذا غزا کله چې غزاوی الرسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد تزینو دی بمزي ولا يرغبوا ندي جائز دي اهل د مدینه لرا چې محبت او ساتي بانفسهم نفسون خپل سرا عن نفسه د نفس د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نا یعنی خپل نفسونه سره د دومره محبت نه کوي ګورې په مقابل د نفس د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې دا چې ته پاتې کېږي د جهاد نه دا ستا مقصد دا سره چې د قربانی تور کړی شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او زه د بچ شمه نو دا جایز ندی ذالک من ذالک الخروج علیهما دا خروج زکه لازم شو پدی باندې بانهم په سبب د لا یصيبهم چې نه برسیږي د مؤمنانو لرا ظمأ من عطش ستند ظمأ عطش ستند ولا نصب تعب او نس استلتیا ولا مخمصه او نسل لغا مجاعت فی سبیل الله پلارد الله کې یعنی په جهاد کې ولا يطعون او نبتریږي دي یعنی نب پای مالای دي پخپوخ پل باندې موطئا من ارضن یو زمکی لرا یو زیلرا چې غلبه حاصلوي دي یغیظ الكفار داسې چې غوسه کوي کافرانو لرا چې دا غلبه حاصلې په دې ځمکه باندې نو دا کافران په غوسه کیږي کنه یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافرانو لرا ولا ينالون ایمنا لا يصيبون نبرسیږي دی لرا من عدو د دشمن نه لنا سغنیمت شکست قتل زخم په جهاد کې دا سچ بیان شو یعنی نبرسیږي دی تس تندا لوګا وغیرہ تکالیف رب کریم فرمائی الا مگر کتب لکل شی لهم دی ربه پدی باندې پدی سختیو باندې عمل صالح عمل صالح نو پدی هر سکی چې اجر ملاویږي نو زکه بری تعالی وای چې وزي تاسو جهاد تا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يضيع نزایک نباطل نبرباد اجر المحسنین اجر د محسنینو په جهاد کې ولا ينفقون نبدي خرچ کوي نب خیراتي نفقه یو نفقه فی سبیل الله پلا رضا الله کی صغیره لگا ولو تمره اگر ک یو کجروي ولا کبیره ولا کثیره نو ډیرا کما انفق عثمان لک څنګه چې عثمان سیب خیرات کړو په جهاد کې 2000 خان راوستي و غیره درهم هم وروړو
ولا يقطعون منا نبقت تکیدی لا یجاوزون نبتیریگی دی وادین پیو خوڑ باندے پیو دشت و بیابان کی بنتیریگی پیو کند باندے بنتیریگی پا طلب د دشمن کی الا مگر کتب لکلشی لهم دی لرا به پدی سر عمل صالح عمل صالح یعنی ثواب د عمل صالح دی لکلی کیگی لیجزیهم الله ودی د پاره چې بدل ورکی دی لره بری تعالی احسن ما خست بدلا ما دا غسکانو چودي یا دی په دغه زمانہ کې مجاهدین یعملون چې کوم عمل کوي په جهاد کې. اوس په دې آیت کریمه کې وضاحت د دې خبرې کوي اوس وایي چې ټول په ټوله جهاد ته لاړ شي دا علم بسوک کوي دا ادارې بسوک ساتي دا رستو نسل تربیت بسوک کوي عوام پورته کوي چې جهاد ته لاړ شي عالم د علم خور کې سرمایه د علم مختموي وما كان المؤمنون منا ندی مناسب مؤمنان لرا لینفروا دی چې د لپاره چې وزي دي کافتن منا جميعا په غونډه باندې کله چې جهاد فرض عین نوي فلولا نفر فهلا خرج پس ولنوجي من كل فرقتنا من كل جماعت دهر یو لوی جماعتنا منهم چوید دی جماعتنا طائفه یو ډله قلیله لگا امام بخاری سے وہ طائفه یو کسته هم ویل کیږي ولی د پاره چې وزي یو ډله ورکوټه ليتفقهوا في الدين چې پوهه حاصله کی په دین کې دین یعنی معرفت الاحکام والفقه معنا هو معرفت الاحکام الدین پیجندل د احکام د دینه د لپاره چې فقه حاصل کی په دین کې ماهر کی ځان خپل په دین کې امام بغوی سے وی يتعلمون القرآن والسنه چې تعلیم د قرآن او د سنت والفرائض والاحکام د احکام علامه شوکانی وی والفقه هو العلم علم دیو کې بعد راشي عوام تبلیغ کی وهو العلم بالأحكام الشرعية وبما يتوصل به إلى علم دوكي چې علم تسړې پیرسي بها پدې سره من لغة ونحو وصرف لغة علم د نحو او د صرف وبيان واصولنا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من يريد الله به خيرا چاره چې الله تبارک وتعالى د خیر ردو کی يفقهه في الدين پوي کی دغه انسان لره په دین کې نو دې د پاره چې د ورکوټه جماعت د وزلیه تفقهوا فی الدین چې پوهه د حاصله کې په دین کې ولینذروا دې د پاره چې ويري قومهم قوم فلرا چې عوام دي اذا رجعوا کله چې واپس راشي دا قوم یا اذا رجعوا کله چې واپس راشي دا علما چې علم کې واپس راشي نو بیا دا قوم يریا اذا رجعوا کله چې واپس راشي دا علما الیهم دی قوم پلتا په دې آیات کې دې ته هم اشاره ده اے طالبات چې تا علم وکړو چې علم نه فارغ شي ګوره لاړ شه خپل کلي ته خپل قوم ویروه قوم ته ورسوه دا قرآن لعلهم خایږي دي یحذرون چې ویریږي یعنی د ناروا کارونو نه ځان وساتي د خلاف شریعت نه ځان وساتي د شریعت خلاف بیان کوي یا ایها الذين امنوا یا ایمان ولا قاتلوا الذين وجنوا کسانا یلونکم من نزدید من الكفار د کافرانونا یعنی یقربون منکم اغه نزدې کافران وجنیا من الكفار د کافرانو نه چې کوم تاسو ته نږدې دي کلرو باندې په لری باندې ستا وس نه بریږي نه نږدې وجه ول یجدوا باید چې مونږ کې فیکم پتاسو کې غلظتنا سختی دا کافران یعنی غلظتن معنا شدتا سختی وقوه قوت شجاعت وعلموا پوش ان الله یقینا الله تبارک وتعالى مع المتقین سره د متقیانو دی یعنی مدد الله د متقیانو سره دی واذا ما دلته زائد دی واذا ورکلا انزلت چې نازل کړي شي سوره یو سوره فمنهم پس بعضی د منافقانو من هغه سوق دی یقول چې ويا یقول بعضهم لبعض وای بعض لرا ايكما استهزاء مسخرو د وجنه بيدا خبره کولا ايكم كم يستاسنا زادته زیاد کدي سوره هذه السوره دي سوره ایمان اند جهت د ایمان نه مسخره به کولا رب کریم جواب کې فام الذين پس هر چا کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي فزادتهم پس زیاد کدي صورت دی لرا ایمان اند جهت د ایمان نه نسبت مجازي دي زیادت د ایمان ته یعنی یقینا و تصدیقنا د جهت د یقین او تصدیق نه نورم زیاد ک یقین مضبوط شو قوي شو وهم د مؤمنان چې دي یستبشرون خوشالي یعنی يفرحون بنزول القران
خوشحالیږي په نزول د قرآن. واما الذين ارجع کسان دي فی قلوبهم چې په زړونو د دې کې مرض معنا شک و نفاق مرض د شک او منافقت دی فزادتهم پزیات کدي صورت دی لرا رجسن منا شکن شک پرید شک الى رجسهم هغه مخکې شک هغه چې پیوس د شک د دې سره رجسن الى رجسهم منا شکن الى شکهما دا شان سره چې زیات کدي لرا شک پرید شک چې یو ځای کېږي شک د دې دغه پخواني شک سره ټول قرآن باندې کافرو بل آیات چې راشي نو زادتهم زیات کی دی لرا رجسن دا شک نورم ورته زیات کی الى رجسهم هغه شک چې پیوس دی د شک د دې سره وماتوا ومنشو دي وهم او حال دا دی کافرون کفر کوونکو اولا يرون یا نګوري دا منافقان انهم یقینا دا یا کافرانا یفتنون فتنه کیا چولې کیږي امتحان کیا چولې کیږي فی کل عام په هر کال کې مرتن یو ځل او مرتين یا دو ځله یعنی د دې د ماتوالي د واده ښکارا کولې کیږي دی لرا هغه چې خیانت کوي د دې د ښکارا کولې کیږي په هر کال کې یا مقاتل ابن حیان ویا یفضحون باظهار نفاقهم ایا نګوري دی هر کال کې یو ځل یا دو ځله یفضحون شرمولې کیږي دا منافقان باظهار نفاقهم په ښکارا کولو د منافقت د دې مرتين او مرتين یو ځل یا دو ځله ثم بیا لا يتوبون بهم توبنو باسدا د قول د عمل خپلنا یعنی د منافقتنا ولا هم يذكرون ندی دی چې پن واخلي د قران کریم نا واذا ما انزلت ما زائد او اذا هر کلا انزلت چې نازل کړي شي سوره یو سوره نظر ګوري دا کله به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عام تقریر کولو کله به خاص تقریر د منافقانو صفات به بیان شو دا منافق به پډا غډیږي کو خلکو ته ښکارا به کو بیا به دې سترګې یو بل توالم چې مجلس کې ناستو یا جمعات کې ناستو وای چې څوک خو درته نه ګوري نو پرام برو وته د مجلس نه رب کریم فرمای وای دا ما انزلت کله چې نازل شي سوره یو سوره چې د دې عیبونه بیانېږي په دې سوره کې نظر ګوري دا منافقان بعضهم الى بعض بعض د دین الى بعض نور لرا فيقولون پس ويدي خپلو کې هل يراكم ایا ګوري تاسو لره من احد یو کست مؤمناننا ایا سوق تاسو ته ګوري نه ثم باين صرف وزيد مجلسنا اغزينا یا ثم انصرفوا بیا وزيدي عن الايمان د ایمان د حقنا رب کریم فرمای صرف الله ګرځولي بری تعالی قلوبهم زړونه د دې د حق او د هدایتنا یا عن الايمان د ایماننا په دې خبره بانهم یقینا د منافقان چې قوم یو داسې قوم دی لا يفقهون چې فقه نه حاصله نه پويږي لقد خامخ پتا کې سره جاءکم راغله تاسو لرا عظمت رسول بیانېږي رسول من انفسكم د نفسون استاسنا یعنی من جنسكم عربي مثلكم جنس استاسنا عربي ده په مثل استاسو چې عربي ده هاشمي ده عزيز منا شاق درون ده شديد سخت عليه پدې رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې ما غسعنتم منا مشقتكم مشقت استاسو حزنكم غم استاسو ډیر درون ده په حریص ډیر حریص ده حریص منا د شي چې ډیر سخت طلب کې ډیر حریص دی علیکم من علی ایمانکم په ایمان تاسو باندې بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف ډیر مهربان دی رحیم رحم کون کې دی فین تولوا پس کچری دی مخ واړول د وروړو د ایمان نه یا فین تولوا پس کچری دی او ګرځیدل مخ واړول د ایمان نه او د توبې نه فقل پس ورته حسبی الله کافی دی مان را الله لا اله نشته دی لایق د عبادت نشته دی معبود برحق الا مگر هو امدغ الله دی علیه پدی الله باندې توکل زما دی او هو دا الله تبارک وتعالى رب العرش رب د عرش دی العظیم چې عظیم دی د عرش عظیم رب دی